ډېر متواضع هم دی، زما شاګرد دی، وړه دوره یې ما سره کړې ده. او ما ته چې کله هم راشي نو ما ته وایي ستا د مشکات تقریر ما ځان سره ټول لیکلی دی. دا د هغه الفاظ دي، ستا د مشکات تقریر ما مکمل لیکلی دی. او زه چې مشکات وایم دا به د هغه خپله تواضع وي. زه چې مشکات وایم نو ستا هغه تقریر مکمل ګورم، یو ټکې رانه نه پاتې کېږي، هغه خامخا ګورم او خامخا وایم. نو الله دې شفا ورکړي، الله دې روغ صحت وکړي. مولانا صاحب دغه چې کوم شهدا دي الله دې ارواح د بدر د شهداو سره او د احد د شهداو سره ملګري کړي، او چې کوم زخمیان دي الله دې روغ صحتونه ورکړي. طالبان دي، غریبانان، مسکینان دي، الله دې ولا شفا ورکړي، الله دې شفا ورکړي. او شیخ صاحب او چې بیمار زخمی وي الله دې ولا روغ صحت ورکړي، الله دې غلم روغ صحت ورکړي، الله دې روغ صحت ورکړي. او الله تعالی دې ټولو مریضانو له چې کوم دي زخمیان شفا ورکړي. او الله دې ټول امت مستمره دې ستاسې فتنو نه وساتي. الله طالبان او علما هر قسمه له داسې فتنو نه په حفظ و امان کې الله وساتي، حفظ و امان کې الله وساتي. خدای زموږ د دې وطن حفاظت وکړي، د دې ملک حفاظت وکړي، زموږ د درسونو حفاظت وکړي، زموږ د علما او زموږ د طلباو حفاظت وکړي رب العالمین. څوک دا ظلمونه کوي خدای ته په دې ظلمونو کې په خپله هلاک کړي او د مسلمانانو حفاظت نصیب کړي برحمتک یا ارحم.